زمانه بچو جامېګانې وړل شوي د کور والا جامېګانې وړل شوي دي ما ته وایي چې 50,000 ویډیوګانې وکړئ که نه تاسو له میډیا والا څه درکړي. واجد صاحب ایسیچو صاحب هغه دا نمبر زمانه وغوښته کور والا مې ته نمبر راکړه د اندرور نمبر یې راکړه نو مطلب زه خپل یو نمبر ساتم نه مطلب د خور له موبایل ورکوم نه ښځې له نمبر موبایل ورکوم موږ د عزت ډک خلک یو او دوی ما ته وایي چې هغه به نمبر راکړه. دا مطالبه ده چې زما دا مسله زر زر حل شي ځکه زه یو غریب سړی یم زما ګیټ نه پولیس والا راځي ما شرموي غلام زمانه شوې ده او چټي شرمي یم ما ته وایي د زنانو نمبر له کور کور نمبر راکړه زه مطلب دا چې وړو له جامې راپېته ماشومان به مطلب د اختر کې بګرځي بچو له به جامېګانې خبر پلار والا جامېګانې اغوښتي هشته ښځه جامېګانې پیزارونه به یې اغوښتي ده والا جامې پیزارونه کم نه وروړ موږ نه غوړ ته په پاکې سره مطلب دا چې یو شی هم راته نه دي پرېښودی زما خپله جامې نشته هر څه مطلب المارۍ بکسونه نصبا کړي د کور والا جامې رانه پټ کړي او دې ما ته وایي چې تاسو له میډیا والا 50,000 میډیاګانو کې میډیا والا راولي جامې بدل کړي پیزار بدل کړي راشن بدل کړي که نه پیسېګانې بدل وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اجمل خان دی او زه د باد اوسېدونکی یم. یو څو ورځې مخکې زموږ سره رشته دار کې واده مونږ هلته تللي په 18 تاریخ باندې لاړلو او چې مطلب دا چې په 19 تاریخ یا 20 تاریخ باندې راوپه شولو نو دلته کې چې ور تعلیم کولو کړی مطلب کور ته دننه شو د کور تعلیم ماته شوې د کوټو او غلو رانه هر څه وړي مونږ په 20 تاریخ باندې لاړو هلته کې مې رپورټ د خواجه استانه کې درج کړو راته ویل زه ستاسو کار به وشي مونږ ته پس موبایل درلېږو تقریبا مونږ به پسې 3-4 ځله لاړلو یو ځل پس مطلب زه کور والا هور مې لاړو بیا پس مطلب د موږ سره رشته دار هره سره لاړو بیا تقریبا 3:30 بجې وې چې مطلب د هلته کې مونږ هغه کور والا مې ځان سره بیا کړ په 3 ځل باندې بیا مونږ ته ویل چې زه بس تاسو به پس موبایل درلېږم بیا چې راللو دلته کې رانه مطلب دا نو لیکل مې کلم واخیستله نقشې واخیستل تصویران د هغې شیونه مې ویستل او فنګر پرنټ دپاره تاله یې وړله او بیا مطلب دا هغې کې هفته هم تېره شو پښتنه باندې بیا رانغلل مونږ نه مطلب دا 2 تولې کالي وړلی شوي وو د 1 لک روپۍ را سره چې امانت پروت هغې وړي کپړې مپړې را زنانو وړي دي د ماشومانو کپړې وړي زما کپړې وړي مطلب دا زه څوک واړه بچي مې دي مزدورکار سړی مطلب دا 2 اپریشن مې کړي دي او مطلب دا جو زه بچو غم وکړم کو مطلب دا د بچو له جامه پیزا را پیدا کوم یا که مطلب زه څه وکړم خواجه والا تاڼه ته مطلب دا دوی ما له کسان راولېږي دوی ما ته وایي چې تاسو ما ته ګندګي روښایئ ما ته ګندګي چاته معلوم دي ما ته وایي چې په پلانکي کس باندې دغه که پلانکي کس باندې ما زه په چا باندې ګوته نشم نږدې تاسو ته هر څه معلوم دي که نه تاسو مطلب دا خبره ده یو زه کیس ته پروت یو مطلب کس ته معلوم دي زه کم دی نه وکړم بیا د هغې نه پس مطلب مونږ زه ورغلم کور والا مې تاڼې ته ورغلل مونږ ورته ویلې مونږ له FIR درج کړه هغې مونږ ته سپین کاغذ راواغست راته یې وښودل چې مطلب دا د سپین کاغذ باندې کوم روزانه چې لیکلی شوي دا هم راپورټ دی او خبره FIR هم دغه مونږ تاسو FIR نه درج کړو د FIR نه انکار وکړو. دې نه علاوه خبره دا چې مونږ ما ول خپل نمبر ورکړې بیا راته وایي چې د خور نمبر دې راکړه د ښځې نمبر دی مونږ یو عزتدار خلک یو مطلب دا زه نه زنانو له مطلب موبایل وکړه زه نه خپل کور والا له موبایل وکړم نه مطلب هور له موبایل وکړم دا 2 تولې سونه چې مطلب کومه پټه شوې ده ما کور والا دې لپاره ږدلی مطلب چې خبره دی خپلې بچو لپاره 2 مرلې 3 مرلې ځای والم او خور مې مطلب دا چې خپل دغه لپاره جهیز لپاره هغې ږدلي چې مطلب زما مطلب واده ماده یا څه کوېده مې دی دا د هغې لپاره ځان ږدلي وي څه نغدې پیسې مې ږدلي وي جهیز لپاره او نور چیزونه مې ږدلي IG KPK او DIG مردان او DPO 400 نه دا مطالبه ده چې مطلب دا زما دا مسله چې زر تر زر حل شي ځکه چې یو غریب سړی یم واړه بچي مې دي نه مطلب خبره زما د وړو دانو درک نه لګي